بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د عربي کا معلم د اول حصے سبق نمبر 18 دی. الدرس الثانی شروع دی. نن ان شاء الله مونږه په د تمرین کې اتم نمبر نهم او لسم یو لسم دا درې سوالونه به ان شاء الله مونږه حل کوو. نو مونږ له اتم سوال راکړی و په دې اسمونو کې معرفه او نکره اسمونه وپېژنئ. دې نه مخکې اووم نمبر درس کې مونږ له اسمونه راکړي وو. نو په هغې کې یادا دي دلته مونږ ته لیکلي دي وایي په دې اسمونو کې نکره اسمونه او معرفه اسمونه وپېژنئ چې په دې کې کم معرفه دي او کم نکره دي. نو ګورئ زیدون دای راکړی دی وایي دا راته ووایي چې دا معرفه دی که نکره دی. دې سوال کې راته دقه وایي دا وپېژنئ. مکتو بلد رجل هذا الطیب نحن الفرس حسن قبیح. نو دې کې به نکره اسمونه بیالو او معرفه اسمونه به بیالو پیژنو به. نو جواب مونږ ورکو چې زیدون مکتو الطیب هو الفرس هذا. نو دا شپږ اسمونه چې دي که نه زیدون مکتو الطیب هو الفرس هذا دا شپږ اسمونه معرفه دي. دا شپږ اسمونه معرفه دي. زیدون چې دی که نه زیدون دا د معرفې یو قسم دی اسم علم او دا مکتم اسم علم دا دواړه اسم علم دي. الطیب چې دی دا معرب باللام دی د په شروع کې الف لام دی ځکه دا معرفه دی. هو اسم ضمیر دی او دا ضمیرونه ټول معرفه دي. الفرس د په شروع کې ال دی نو ځکه دا معرفه دی. هذا اسم اشاره ده او اسم اشاره دا معرفه دي. نو دا اسمونه پکې معرفه دي. اوس بلدون دی نو بلدون ته وګورئ دام نکره دی تنوین دی پې رجلونم نکره دی حسنون نکره دی قبیح نکره. نو دا اسمونه دا څلور اسمونه نکره دي او دا شپږ اسمونه معرفه دي. ټیک شوه. اوس موږ له نهم سوال راکړی وایي په دې الفاظو کې دا بره چې کوم الفاظ دي په دې الفاظو کې د معرفې او د نکرې کم کم قسمونه ذکر شوي دي. دا خو مونږ وګوره دا شپږم معرفه بیل کړل او دا څلورم نکره بیل کړه. خو اوس راته وایي چې را کم شپږ د معرفه بیل کړه په دې کې د معرفې کم کم قسم دی. دا شپږ چې کوم د اووه قسمونه دي د معرفې نو په دې شپږو قسمونو کې هغه اووه نه کم کم قسم استعمال شوی دی. او د نکرې دوه قسمونه دي یو ته اسم ذات وایي او یو ته اسم صفت وایي. نکره دوه قسمه ده. یو نکره چې ده هغه اسم ذات وي یو نکره اسم صفت وي. اسم ذات څه ته وایي د چا خپل نوم دی یا سړی نو دا دې ته اسم ذات وایي. اوس مسلمان کافر سپین تور ښه اخلاق والا بد اخلاق والا دا صفات دي. نو اوس موږ ته وایي چې په دې بره الفاظو کې د معرفې او د نکرې کم کم قسمونه ذکر شوي دي. نو اوس وګورئ ما تاسو ته ووي زیدون او مکتو دا زیدون او مکتو دا د معرفې اولنی قسم دی اسم علم. اسم علم زیدون هم دی او مکتو دی. ټیک شوه. الطیب او الفرس دا دوه اسمونه چې دي که نه دا معرب باللام دي. د معرفې یو قسم دی معرب باللام یعنی چې د لام په وجه معرفه شوی وي. نو د په شروع کې الف لام دی دا ال دی ال. نو د دې د کم اسم په شروع کې چې ال وي هغه اسم ته مونږ معرب باللام وایو. هو چې دی که نه هو دا معرفه دی دا اسم ضمیر دی. نو اسم ضمیر دا د معرفې دویم قسم دی. هذا اسم اشاره ده دا د معرفې دریم قسم دی. هذا اسم اشاره دا د معرفې دریم قسم دی. ټیک شوه. نو دا خو موږ سره د معرفې قسمونه او د نکرې قسمونه بلدون چې دی که نه دا بلد خاریې ته وایي خاریه خار ته وایي خار ته. ټیک شوه. او رجل سړي ته وایي. نو په دنیا کې څومره ډېر سړي دي. ټیک شوه. نو دا بلدم خار ته وایي او دا رجل دا سړي ته وایي. نو دا دواړه نکره دي. د څه نه به پېژنو د تنوین نه به پېژنو چې د دې په آخر کې تنوین دی. او بله خبره دا ده چې دا اسم صفت اسم ذات ځکه دي چې د یو کلي د یو ښار نوم عربی کې بلد دی. یو ښار ته بلد وایي. او سړي ته که هغه مسلمانی که کافري که سپینې که توري که غټي که ورکوټه وي رجل ورته وایي سړي ته. د ټولې دنیا انسانانو ته رجل وایي. نو دام اسم ذات دی. اسم ذاتی نوم دی. ذاتی نوم یو ذاتی نوم وي او یو صفتی نوم وي. نو دا بلدونم اسم ذات دی او رجلونم اسم ذات دی. دا دواړه د نکرې اسم ذات قسم دي. ٹھیک شو. حسنون او قبیح. حسنون او قبیح. حسنون معنی ده خ یا خسته او قبیح معنی ده بد یا بدرنګه. دا دوانه استعمالولی شي. ٹھیک شو.
نو حسن او قبیح دا اسم صفت دی. اسم صفت ٹھیک شو. نو دا دوانه د نکرې اسم صفت دی، اسم صفت، او دا بلدن او رجلن دا اسم ذات دی. صحیح ده جی. دا ما تفصیل سره ویلی دي، تاسو په شاتنی درسونو کې وګورئ د سبق کې په مشق کې نه سبق کې تاسو وګورئ. نو دا حسنون او قبیح د نکرې دوه قسمونه اسم ذات او اسم صفت په دې باندې ما تفصیلی بحث کړی دی، تاسو هلته وګورئ. اوس وای 13 نمبر سوال کې وای ال چې دی کنه ال د ال حمزه ته څه وایي؟ د حمزه ته څه وایي؟ د الف زبر ا ته څه وایي؟ نو یادو ساتئ ګورئ یو الف وي یو حمزه وي، دام الف ته اوس موږ سره او دام الف ته. اوس خو په دې دوانو کې په یو باندې زه زبر اچوم کړه زبر، نو دا چې کوم الف وکنه د اوس حمزه جوړ شو. چې کله په زبر شي یا زیر شي یا پیش شي یا دو زبر یا دو زیر یا دو پیش راشي کنه په دې الف باندې، نو د بیا الف نه وای، د بیا حمزه وای. ٹھیک شو. نو ګورئ یو حمزه داري او یو حمزه د الف په شکل کې دی، خو چې کله په د باندې زبر وي یا زیر وي یا پیش وي یا دو زبر یا دو زیر یا دو پیش یا جزم پی وي خدا جزم، نو دا حمزه دی. ٹھیک شو. حمزه او دا چې دی کنه چې سم پی نشته دا الف دی. ٹھیک شو. نو اوس وګورئ د ال په دې حمزه باندې خو زبر شته کنه، نو دته به موږ الف نه وایو، دته به حمزه وایو. ښه نو موږ ته وایي د ال حمزه ته څه وایي؟ د ال حمزه ته څه وایي؟ د ال د اولنی شروع کې چې راکم حمزه دی د څه وایي؟ د څه نوم دی؟ نو جواب ولا موږ ورکو د ال حمزه ته حمزه الوصل وایي. د دې ال په شروع کې چې راکم حمزه دی کنه حمزه دا لام نه دا حمزه د ته حمزه الوصل وایي. د څه نوم دی؟ حمزه الوصل. وصل معنا دا یو ځای کول او فصل معنا د جدا کول. نو دا وصل دی. وصل معنا چې د وصال نه جوړ شوی، وصال معنا دا یو بل سره ملاوېدل. ٹھیک شو. نو د ال حمزه ته حمزه الوصل وایي. اوس راته وایي یو لسم سوال را کړی وایي هو د اسمن او ابنن سره ملاو کوي او یو ځای ور سره ووایي، ملا کر پړې. نو هو د اسمن سره به ملاو او د ابنن سره به ملاو، بیا به وایو. نو دا هو ابنن دا هو ابنن دی. ٹھیک شو. نو دا به مونږ دا حمزه به د دې حمزه حرکت به ختم کو، دا با ساکن نه دا به د واو سره ملاو کو. نو دا به مونږ وایو هو ابنن، هو ابنن، هو ابنن به نه وایو، هو ابنن به وایو، هو ابنن. او هو اسمن دی، هو اسمن دی. نو دا حمزه دا حرکت به مونږ نه وایو، دا حمزه به پکې نه وایو، اسې لیکلی دی. د دې هو دا واو نه دی، دا به ډایرکټ د سین سره تړو. نو مونږ به وایو هو اسمن، هو اسمن. ٹھیک شو. هو اسمن. نو هو د اسمن سره چې ملاو کې نو بیا به هو اسمن، هو اسمن. د اسمن دا حمزه به بیا نه وي، هو اسمن به نه وي، هو اسمن به وي. او ابنن سره چې کله هو ملاو کې نو د ابنن دا حمزه نه دی، د حرکت به بیا نه وي، دا حمزه به ختم کی، دا به وی نه خو صرف د الف په شکل کې به پاتې شي، د حرکت به ختم شي. نو دا به بیا موږ وایو هو ابنن، هو ابنن. نو امید دی په دې باندې به تاسو پوه شوي او ځان سره سکرین شاټ واخلئ او بیا دا یو ځان سره هم لیکئ، دوباره بیا واورئ. انشاءالله تاسو نه به کله هم دا نه هېرېږي. زموږ د نن ورځې درس راتلونکي درس ته اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الکلام.